د یو ښه انسان څومره ښه صفات الله پیدا کړي دي د مکې مکرمې د ښار په دغه ماحول کې د پیغمبرۍ نه وړاندې دا ټول صفات د الله په پیغمبر کې موجود وعدې د پوره کولو به ډېر زیات خیال ساتل. عبدالله ابن ابي الحمصاء صحابي دی وی پیغمبرۍ نه وړاندې ما په نبي علیه الصلاة والسلام سودا خرڅه کړه څه پیسې ما ته پاتې وي. ابو داود شریف حدیث دی وی ما ورته وی راځه را سره لاړ شه دا باقي پیسې درکمه وی دی ودرېده او زه کور ته ننوتم خبر رانه هېره شوه د کور په بله دروازه ووتلمه 3 ورځې پس ما ته رایاد شو او تا خو د محمد سره صلی الله علیه وسلم وعده کړې وه دا دې څه وکړه نو ګوره د هغه سړي مور باندې دومره یقین و چې دی به ولاړي وایي 3 ورځې پس زه وم هغه ځای کې چې کوم ځای کې مو سره وعده کړې وه چې ته ودرېږه زه به راځمه 3 ورځې پس چې لاړم د الله پیغمبر ما هغه ځای کې ناست ولې هغه سره یې وعده کړې وه چې زه درته ناست یم او ته پیسې راوړه خلافۍ کې رانیشي. ما په خپل ضمیر کې دا وویې چې څومره تکلیف مې ورکړو لیکن د الله پیغمبر صرف دومره ټکې راته وویې یا زه دې لږ زحمت کې واچولو لکه 3 شپې او 3 ورځې زه ستا په انتظار کې ولاړم چې د واده خلافي ونه شي چې ته راشې زه نه یم اوس خو خفه کېږو خو به نه که نه چې ګورایي ټیم راشي ګلې کې به ښې پیسې را سره پردي مړه وایي ماښام راشه ماښام یې وایي سبا راشه. امام بخاري او ټولو د کتابونو د احادیثو کتابونو ورباندې مستقل عنوان قائم کړی مطل الغني ظلم وایي چې د شا قرض در پورې دی وګرایي در پورې ده او ته ورته نن سبا او سهار ماښام کې دا ظلم دی او دا کس ظالم دی نو د ظلم نه لوی ګناه بله کېدی شي لکه خو زمونږ په کاروبارونو کې هر څه شته څه پکې نشته برکت پکې نشته چې دا حل حرام او ناروا قسم خو ډېره غټه خبره ده. د الله پیغمبر وایي چې بغیر د څه ضرورت نه جایز قسم رښتینی قسم او چې دکاندار په سودا خرڅولو کې وکړي که نه ګټه یې وکړه برکت یې ختم کړه ناجایز قسم به څنګه